السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په کوهات کې د واده په ورځ باندې د واده زلمې نامعلومو کسانو ډیر بې دردۍ سره وجلې دی او ډیر سخت ظلم یې ورسره کړی دی. دا د واده زلمې آخر اول چا وجلو؟ د دوی دشمني وه او کنه د دوی داسې بل څه خبره وه؟ نو ټول معلومات در سره زمونږ دی ویډیو کې خامخا وګورئ. کو تاسو زمونږ چینل کې نه وئ نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسی. ملګرو د دردناک او افسوسناک واقعه په کوهات لاچۍ علاقه کې راغلی ده چې الته کې د 22 کالو ښکلی ځوان چې هغه په سر باندې څیره وه او خپل خواښې کرې جن بوتللو چې کومه ښځې وله کړې وه نه هغو پسې جن بوتلو او هغه چې کوم ګاډي کې ناست و نه په هغه ګاډي کې په نامعلومو کسانو ډزې وکړلې او په هغه ګاډي کې قتل کو. نو ملګرو دا ډېر واقعي چې ډېر غټ ظلم شوی دی. ملګرو په دغه کور د خوشحالي وه او په خوشحالي په غم باندې بدله شوه. اخره اوس ډېر خلک په سوشل میډیا دا خبره خو خوره کړې ده چې یاره دغه جنۍ بل چا سره تعلقات و هغه هلک راغلی دی او دا هلک یې وژلی دی. نو ملګرو دوی کې هېڅ حقیقت نشته. خدای خبر چې دا چا وژلی دی، د دوی څه د جایداد مسله وه او که نه بله څه مسله وه. خو چې کله موږ هم دغه د واده زلمي مو پلار سره انټرویو واخیستله هغو دا ویلي دي چې نه زموږ چا سره دښمني شته دی او نه عمر کې موږ چا سره نه جنګ جګړه خو هم نه ده کړې، ځکه چې زما زوی خو ټول عمر مسافري کړې ده او په سعودي کې 5 کاله تېر کړل او زموږ ډېره سخته غریبي وه او همدغه 5 کالو کې زموږ کور خو هم پوخ کړو او ما خپل زوی له کمره خو هم جوړه کړه او ما وله بیا خپله د ترور لور ډېره په خوشحالۍ باندې وکړله او ډېر په خوشحالۍ باندې موږ ټنګ ټکور خو مو کړو. او خدای خبر چې دا کوم ظالمان راغلل چې زما زوی باندې ډزې وکړې دي. زه د حکومت نه همدغه مطالبه کوم چې زر تر زره دې هغه ظالمان ګرفتار کړي شي چې کوم ظالمان زما بچی ډېر بې دردۍ سره قتل کړی دی. ملګرو دومره غټ غم دی الله پاک د هېچ چا په کور خو نه راولي لکه چې څومره غټ غم د دغه ځوان په کور باندې راغلی، ځکه چې د دوی په کور کې به ډېر تماشې تېرې شوي، د دوی د خویندو میندو به ډېر ارمانونه پوره شوي چې ګوره زما د مشر ورور واده دی، دې کې به دوی څومره ډانسونه کړي، څومره خوشحالۍ به یې کړي. ملګرو هغه ټوله خوشحالي وله په غم باندې بدله کړه. الله پاک دې داسې حالات نه مؤمن مسلمان وساتي او الله پاک دې د هغو خاندان د زړه صبر ورکړي او چې کومو کسانو هم دومره غټ ظلم کړي وي زه د کوهات پولیسو نه همدغه مطالبه کوم چې تاسو زر تر زره هغه ظالمان ګرفتار کړئ او سریام یې پانسي کړئ. ملګرو دا زما ویډیو بس تاسو ډېره خوښه شوې وي د دغه رنګ ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.